الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر اتم نمبر درس دی. په دې کې مونږ د اوبو قسمونه او د هغې احکامات شروع کړي دي او د اوبو په چې کوم احکامات د قسمونه دي په هغې کې مونږ پنځم نمبر قسم پرون ویلی دی. په دې هغه مخکې درس کې مونږ پنځم نمبر حکم ویلی دی، نجس چې ورته وایي ناپاکه. نجس هغه اوبه وي چې هغه لږ هم وي ولاړ هم وي او په هغې سره څه نجاست پکې میلو شي، خو که هغه نجاست ښکاري او که ښکاري نه، لکه مثلا لږې اوبه دي ولاړې دي او په هغې کې ماشوم متیازې وکړې یا نور چا پکې داسې څه ګندګي وغورځوله چې هغه څیز ګنده دی او ښکاري پکې نه، نو دا اوبه ناپاکې شوې. او بیا وایي که داسې اوبه چې هغې کې ګندګي پرېوته او هغه پکې ښکاره شوه، که دا اوبه لږې وي او که ډېرې وي، که ولاړې وي که روانې وي، خو دا اوبه بیا ګنده شوې ځکه چې هغې کې نجس څیز ښکاري. بیا وایي چې زیاتې اوبه څه ته وایي او لږې اوبه څه ته وایي. زیاتې اوبه هغه اوبو ته وایي کومې چې داسې حوض چې هغه 10 ګز غټ وي یا 10 ګز غټ اوږدوالی وي، 10 ګز پلنوالی وي، نو دغه غټ تالاب دی، د دغې دا اوبه زیاتې اوبه شمارلی کېږي. او که دغه ولاړې وي او که روانې وي او که دغې وایي څنګه به پته لګي چې یو طرف له حرکت ورکړي د دغې تالاب او هغه بل طرف ته د دغې هغه چپې ونه رسي، نو دا غټ تالاب دی. ښه جي. بیا وایي د دې ډوبوالی څومره دی، نو هغه ډوبوالی دومره دی چې ته په لاس کې اوبه راخلي او ښکته نه خاوره راوچته نه شي د اوبو راغستلو سره، نو دغه دومره ډوبوالی کافي دی. او وایي کمې اوبه څه ته وایي چې د دغې نه لږ هم کم وي که نه جي، د دغه 10 ګز نه 10 ګز اوږدوالی 10 ګز پلنوالی د دې نه چې لږ هم کم وي، نو دغې کمې اوبه دي، مای قلیل ورته وایي. ټیک شوه. اوس وایي چې د دې کمې اوبه چې مای نجس دي که نه، نجس ناپاکه اوبه دي، د هغې حکم څه شی دی چې هغې باندې څه کولی شو، اودس مونږ کولی شو که نه کولی شو، هغې سره اودس یا غسل کول هغه طهارت پاکي حاصلیږي او که نه حاصلیږي، نو د هغې حکم اوس بیانوي. حکم ته وایي او ما چې دی دا اوبو ته وایي، اوبه او نجس ناپاکه. حکم الماء النجسی، د ناپاکه اوبو حکم. حکم الماء النجسی، د ناپاکه اوبو حکم. انه یقینا هغه اوبه، ان معنا ده یقینا وکا. زه کوشش کوم چې بالکل آسان اصطلاحات استعمالوم. هو چې دی دغه ناپاکه اوبه یادوي، یعنی اوس یقینا و نجس ناپاک دی. ٹھیک شو جی. حکم الماء النجسی، د ناپاکه اوبو حکم څه دی؟ انه نجس، یقینا دغه نجس دی، دغه اوبه ناپاکه دي. ٹھیک شو جی. د ناپاکه اوبو حکم څه دی چې دا اوبه ناپاکه دي. لا تحصل به الطهارت، په دې سره پاکي نه حاصلیږي. لا معنا ده نه او تحصل معنا ده حاصلیږي. با معنا د سره او هو معنا د دغه اوبه، دغه و هغه. الطهارت معنا د پاکی. ٹھیک شو جی. لا تحصل به الطهارت، لا تحصل نه حاصلېږي به دغه اوبو سره د ماء نجس سره الطهارت پاکی. دا اوس بیا وایي حکم الماء النجسی، د ناپاکه اوبو حکم. انه نجس، یقینا دغه ناپاکه اوبه، دا نجس اوبه چې دي دا ناپاکه دي. لا تحصل نه حاصلېږي به په دې اوبو سره د ماء نجس سره الطهارت پاکي. بل معنا ده بلکې، مونږ په پښتو کې وایو بلکې. اذا معنا ده کله چې، اردو کې وایي جب. اختلط و یختلط، اختلاط معنا ده ملاویدل. با معنا ده سره او شی معنا ده سیز او آخر معنا ده بلکې اذا کله چې اختلط و ملوشي بشیء آخر بل یو سیز سره، دا اوبه چې بل یو سیز سره ملو شي، دا اوبه چې دي که نه دا یو بل سیز سره، یو پاک سیز سره ملو شي،
سوارا ذالک سوارا معنا دا نشیبا نشی ذالک وہ معنا دا وہ چیز دا بل شی چې کوم دی هغه سیز هغه الشیء سیز هغه سیز ایزن اسی طرح ایزن مانا دا بی اردو کی وہی بی او نجس مانا دا ناپاک گورے جی بلکہ اذ اختلطوا کله چې ملوشي بشیء آخر کله چې دا اوبه ملوشي اذ اختلط کله چې دا اوبه ملوشي بشیء آخر بل سیز سره بل د آخر معنی دا بل شی معنی دا سیز او د با معنی دا سره بل سیز سره سوارا نشیبه ذالک الشیء دغه سیز ایضا هم مونږ په پښتو کې وایو هم نجسن ناپاکا وی ناپاکه اوبه چې دي که نه د هغې حکم څه دی د ناپاکه اوبو حکم دا دی چې دا اوبه ناپاکه دي په دې باندې پاکي نه حاصلېږي یو خو پې پاکي نه حاصلېږي بلکې دا اوبه بل سیز سره ولګي که نه نو دغه سیز به هم ناپاکه کی دغه سیز به هم ناپاکه کی نو د ایزن معنی ده هم مونږ په پښتو کې وایو هم او اردو کې وایي بی بلکې اذ اختلطوا کله چې ملو شي بشیء آخر بل سیز سره سوارا نشیبه ذالک الشیء دغه سیز ایضا هم نجسا ناپاکه که دا اوبه یو بل سیز سره ولګي نو هغه سیز به هم ناپاکه کی وکذالک او دغه شان او و معنی ده او ذالک کذا معنی ده وکذا او دغه شان اردو کې اسی طرح لا یصح نصحی کیږي لا یصح معنی ده نصحی کیږي التوضؤ وضو کرنا او دس کول نصحی کیږي بالماء با معنی ده سره او ماء معنی ده اوبه الذي کمی چې خرج معنی نکلنا چې وتی وي خارج شوي وي خارج شوي معنی چې وتلی وي خارج شوي وي من معنی ده نه او شجر معنی ده ونه درخت ونه او دې ته اردو کې وایي درخت او معنی ده یا ثمر معنی ده پل یعنی میوه مونږ ورته میوه وایو دوی ورته پل وایي یو خو هغه بل شان وسکو ته خلک میوه وایي هغه میوه نه پل معنی ده سیو شو آم شو امرود شو مالټه شوه دغه څیزونو ته ثمر وایي وکذا او اسی طرح لا یصح نصحی کیږي التوضؤ او دس بالماء هغې بو سره الذي کمی چې خرجه وتلی وي من شجر د ونې نه او ثمر یا د فروټو نه دې ته موږ فروټ هم وایو ښه پښتانه ورته فروټ نه وایي دا خو ورته ښه سواء خوا یا یو خبره ده سواء معنا ده یو خبره ده یا اردو کې وایي خوا خرجه وتلی وي ذالک دا الماء اوبه سواء یو خبره ده خرجه ذالک الماء چې دا اوبه وتلی وي بنفسه پخپله یعنی خود به خود اردو کې وایي خود به خود من معنی ده نه او غیر معنی ده من غیر عصر بغیر غیر معنی ده بغیر عصر معنی ده نچوڼ کول نه یو څیز خلک نچوڼ کوي که نه جي هغې نچوڼ ته عصر وایي
نچوړول. او معنا ده یا خرج معنا ده وتلی وي. بعصر با معنا ده سره. عصر معنا ده نچوړول. شجر معنا ده بوټه یا ونه درخت. او معنا ده یا ثمر معنا ده فروټ یا ورته موږ په پښتو کې میوه وایو او اردو کې ورته پل وایي. و معنا ده سره. کذا معنا ده اسی طرح. لا تحصل معنا ده نه حاصلېږي. نه حاصلېږي. الطهارت پاکی. با معنا ده سره. الماء معنا ده اوبه. الذي معنا ده کمی چې زال معنا ده ختم شي لری شي یا ختم شي یا زائل شي ټول ورته موږ وایو. تبع معنا ده طبیعت او هو معنا ده دغه اوبو هغه. طبیعت د اوبو څه شی دی جی دا بیا وایو ښه. با معنا ده سره. طبخ معنا ده پکانا پخول. کاف معنا ده پشان. کل مرق شوروا ته وایي. شوروا خلک په کدو کې ډېرې اوبه واچوي هغې ډېرې اوبو ته چې په کدو پکې پوخ شي هغې اوبو ته شوروا وایي. دالو کې دې ډېرې اوبه واچولې غوښه کې دې ډېرې اوبه واچولې هغې ته مونږ شوروا وایو. شوربا مونږ ورته شوروا وایو. شوروا او اردو کې ورته شوربا وایي. واو معنا ده او. اشربه معنا ده مشروبات. مثلا پیپسی شو جوس شو وغیره وغیره. ٹھیک شو. یا روح افزه شو دغه چې کم د څکلو والا شیزونه دي د اوبو نه علاوه نو هغې ته مشروبات وایي. والاشربه دغه د مشروباتو ته وایي. ٹھیک شو. نو اوس بیا وایو جی وایي حکم الماء النجس د ناپاکه اوبو حکم. د ناپاکه اوبو حکم انه یقینا دا ناپاکه اوبو نجسون ناپاکی دي. لا تحصل نه حاصلېږي به په دې اوبو سره په دې ناپاکه اوبو سره الطهارت پاکي. بلکې اذا کله چې اختلط و ملو شي بشیء آخر بل سیز سره دا اوبه چې کله بل سیز سره ملو شي دا ماء نجس بل سیز سره ملو شي نو سواره نو شیبه د قصیز ذالک الشیء سواره نو شیبه ذالک الشیء دغه سیز ایضا هم نجسا ناپاکه. که دغه ماء نجس چې دي که نه ناپاکه اوبه دا د یو بل سیز سره ولګولې نو هغه سیز به هم ناپاکه شي. وکذا او دغه شان لا یصح نه صحیح کېږي التوضؤ اودس دغه شان اودس نه صحیح کېږي بالماء هغې اوبو سره الذي کمې چې خرجه وتلي وي من شجرین د بوټي نه د بوټو نه چې کمې اوبه راوځي که نه نو هغه اوبو سره هم اودس نه کېږي. او ثمرین یا د فروټو نه چې کمې اوبه وځي یعنی مطلب جوس وغیره هغې سره هم اودس نه کېږي. سواء یو خبره ده خرجه چې وتلی وي ذالک الماء دا اوبه بنفسي پخپله که دا اوبه پخپله د دې ونې نه راوتي وي یا د دې فروټو نه راوتي وي من غیر عصر من معنا ده نه او غیر معنا ده بغیر او عصر معنا ده نه چوڼول بغیر د نه چوڼولو ده. سواء یو خبره ده خرجه چې راوتلی وي ذالک الماء دا اوبه بنفسه پخپله من غیر عصر بغیر د نه چوڼولو نه که دا اوبه بغیر د نه چوڼولو نه د دې بوټي یا د دې میوو نه راوتي وي او
او معنا یا خرجه وتلی وي بعصر نه چونولو سره که دا اوبه په خپله یعنی په خپله بذات خود بنفسه معنا بذات خود هم دی او په خپل هم دی او اردو کې خود به خود هم دی بغیر د نه چونولو نه په خپله د اوبه راوتي وي د دې بوټي یا د میوو نه او خرج بعصر یا په نه چونولو سره راوتي وي بعصر الشجر او الثمر د دې بوټي نه یا د دې میوو نه په نه چونولو سره راوتي وي او که بغیر د نه چونولو نه راوتي وي ٹھیک شو جی خو دې سره اودس نه کېږي لا یصح التوضؤ دې اوبو سره اودس نه کېږي وکذا او دغه شان لا تحصل نه حاصلېږي الطهارة پاکي بالماء اوبو سره الذي کمې چې زال ختم شوی وي یا لرې شوی وي یا زایل شوی وي تبعوه د دې اوبو طبیعت د اوبو طبیعت څه شی دی جی د اوبو طبیعت فتاوو والا وای مفتیان حضرات وای د اوبو طبیعت دا دی چې په دې اوبو کې رقت وي رقت معنا پتلاپن نریواله او سیلان پکې وي سیلان معنا د بهاو بهیدل جاری چې وي ټیک شوه نو چې دا اوبه نریم وي او بهیږي چې څنګه عام اوس اوبه دي دا د دې خپل طبیعت دی یو یې رنګ دی یو یې بو دی بوی چې کوم مونږ بوی کوو او یو یې ذایقه ده ذایقه د اوبو چې کومه ذایقه ده خپل رنګ دی خپل بوی دی او خپل دا نریوالی دی او خپل دا سیلانی دی بهیدلی دی نو دا د دې خپل طبیعت دی نو وکذا او دغه شان لا تحصل الطهارة پاکي نه حاصلېږي بالماء هغې اوبو سره الذي کمې چې زاله ختم شوی وي لرې شوی وي تبعه د دې اوبو طبیعت مې راته ووي بالطبخ د پخوالي سره پخولو سره چې یعنی انسان پکې څه څیز پوخ کي او د دغې اوبو هغه خپل طبیعت هغه نریوالی یا دغه شان هغه چې کوم رنګ بوی او ذایقه ده یا د هغې هغه خپل سیلان دی هغې کې هغه پخولو سره د هغې هغه طبیعت ختم شو کالمراقې لکه شوروا چې شوه ټیک شوه د شوروا په شان والاشربة او د مشروباتو په شان ٹھیک شو جی د جوسو وغیرہ په شانته یا د شوربا په شانته چې پخولو سره د دې اوبو دا طبیعت ختم شي نو دغه اوبو سره پاکي نه حاصلېږي نو دا زمونږ د نن ورځې سبق راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت